امید ساتم تاسو ټول ملګري بخیر الله جل شانه مو تاسو ښه ساتي. مونږ پرون په چې کوم زمونږ اهم مسایلو نو په هغې کې مونږ د مونږ سنت ویلو چې دا روزمره زندګۍ سره زمونږ تعلق ساتي. او که تاسو ته دا زه چې کوم مسایل ویم سنت، مستحبات، واجبات، مکروهات او فرایض وغیره که دا تاسو ته نه یاد نو ستاسو مونځونه به خامخا خرابېږي او تاسو به پته نه لګي. بلکې بعضې داسې څیزونه پرې چې ستاسو مونځونه هغه ماتوي او تاسو ته به بیا نه لګي. په دې وجه دا مسایل دا یادول ضروري دي. او تاسو یو خبره یاد ساتئ دا کوم مسایل وغیره زه په باندې لیکم وګورئ ما ورته نمبر شمار لیکلي، نوم مې لیکلي وغیره وغیره. نو دا صرف د دې دپاره زه لیکم زه وایم چې ستاسو وخت او زما وخت ضایع نه شي. حالانکې دا غونډ الحمدلله ما ته یاد دي به یاد دي خو نور غونډ یاد دي. تاسو ته ما بالکل بهترین طریقې سره په ترتیب سره ویلي. لکه زه مونځ ته ودرېږم یا څوک مونځ کوي نو چې کوم عادت هم کوي نو ما ته پته لګي چې یاره دا دې مکروه عمل یې کو، فرض دې پاتې شو، واجب دې خطا شو وغیره وغیره کوم چې ظاهري سره تعلق ساتي. نو په دې وجه دا خو ما په د دې وجې په بورډ لیکلي دي چې دا په ترتیب سره وي چې زمونږ وخت دا نه ضایع کېږي چې زه بالکل تاسو ته ټیک ټیک هره یوه خبره وکړم. په دې وجه نن چې کوم زمونږ مسایل دي د مونځ او ډېر اهم څیز دي نو هغه د مونځ مکروهات دي چې هغه څوم دي هغه 29 دي. دا تاسو کتلی شئ. په دې وجه مکروه څه ته وایي نو مکروه هر هغه څیز ته وایي چې په سړی پې کرکه مخصوصوي. لکه د مکروه خپله معنا ده کرکه کول. کرکه پېژنې لکه یو څیز بد ګڼل، په ښه زړه نه اخیستل. او لکه د بعضې تاسو ته پته لګي چې د بعضې خلکو په خوراکونو کې یو څیز دی نه خوا نو هغه نه خوري او که خوري نو په کراهت سره وي، په نه زړه یې خوري، زړه یې بیني طبیعت یې نه وي. په دې وجه دا څیزونه چې دي او په دې مکروهاتو کې تاسو یاد ساتئ دوه قسمه مکروهات دي. یو مکروهات داسې دي چې هغې ته مکروه تحریمي وایي. نو هغه چې کله انسان کوي نو په دې سره به الله جل شانه څه کوي سزا به ورکړي. مکروه تحریمي معنا دا ده چې کوم حرام دي، حرامو ته نږدې دي نو الله جل شانه به سزا په هغې ورکړي. او یو مکروه تنزیهي دی. مکروه تنزیهي دی ته وایي چې د الله خو ناخوښه دی، عبادت کې راشي نو د الله ناخوښه وي خو سزا پې نه وي. دا خبره یاد ساتئ. دا عملونه چې کوم دي چې کوم دا مکروه دي نو دې کې اکثریت داسې عادتونه دي چې هغه مکروه تحریمي دي، سزا پې ملاویږي. په دې وجه او بل چې یو سړی عبادت کوي نو که مکروه تحریمي او که مکروه تنزیهي وي خو د الله جل شانه په عباداتو کې دونه کراهیت هم د انسان د طرفه دا نه دی پکار. ځکه دا خو د الله جل شانه عبادت نو په ښه طریقه کول پکار دی. لہذا نن چې کوم زمونږ اهم مسایل دي د مونځ نو هغه د مونځ مکروهات دي چې هغه څه دي 29 دي. زمونږ پارټ 1 نن دی. په دې وجه تاسو یاد ساتئ چې د ټولو نه اول کې چې کوم څیز کراهت راولي زمونږ مونځ خرابوي او مکروه کوي او ثواب نه کموي او بیا الله جل شانه قبول کړي خو هغه نه ثواب او کمې وادي په مونځ الله پې هغه نه ورکوي. ځکه په دې کې کراهیت راشي نو هغه لومبني څیز چې کوم دی چې سړی مونځ پې خرابېږي مکروه کېږي یعنې لومبني چې کوم مکروه دی هغه دا دی چې په مونځ کې سدل کول. سدل څه ته وایي دا تاسو کتلی شئ لومبنی سدل کول. سدل څه ته وایي؟ سدل دې ته وایي چې یو سړی علماو معنا کړې ده چې یو سړی په سر باندې یا په دې اوږو باندې کپړه یا صادر وغیره واچوي او هغه داسې یو خوا بل طرف ته اویزان وي او دې لګیا یې مونځ کوي نو دې ته سدل وي په عربی کې. کپړه په وجود باندې داسې اچو چې هغه وجود حصه ني، مثلا پرتوګ ني، کمیس ني، نو داسې د دې جامو نه علاوه لکه تاسو به وایئ چې دا لمن هم لاندې ځوړنده ده. نه دا نه، دا خو د کمیس لمن ده، دا خو ضروري دي ستر عورت پې پټ کړي. په دې وجه د وجود یا د سر د پاسه داسې زیاتي کپړه اچو چې هغه دواړو طرف ته اویزان وي. که چېرې یو طرف ته تو شي نو بیا ټیک دی، بیا سدل نه لکه مونږ چې صادرونه وغیره په سرو. او تاسو به وګورئ د بار ملکونو کې عرب اکثر تاسو ګورئ هغې سپوټې اچولي دلته پکې هغه رغم کړي او هغه ځوړند دي هغې داسې کړي دي. نو دا ولې هغې کوي؟ نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په بیت الله کې په هلته په عربو کې اکثر موالک دي د امام مالک رحمه الله په مسلک باندې دي. نو بعضې خبرې داسې دي چې زموږ په مسلک باندې مکروه دي، ناخوښه دي، د هغې پر هغه کې جایز دي.
نو کېدای شي دا هم د هغې په هغه مسلک باندې جایز وي. نو هغې ته به نه ګورئ. زمونږ چې کوم د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی نو هغه دا دی چې په مونځ کې سدل کول داسې چې کپړه په سر یا په وجود باندې واچو یو خوا بل خوا اویزان دی هسې بېسه نو دا مکروه دی. دې سره مونځ مکروه کېږي. دویم نمبر چې کوم زمونږ عمل دی نو هغه دا دی د مکروهاتونه چې په مونځ کې کپړې د خاورو وغیره نه بچ کول. لکه یو سړي نوې کپړې اچولي دي او دی راغی مونځ ته ودرېد نو ما تاسو ته ویلي چې سړی لوبډي مونځ ته ودرېږي نو دا پکار دی چې دې ځای ته وګوري خیرن دی سقا دی پاک دی خاورې دي پې نو مخکې د مونځ نه پاکول پکار دی. یو سړی راغی پاکې جامې یې چولې او مونځ ته ودرېد او دی بیا دی کله سجدې ته ځي نو دی دا جامې راټولې کړي چې هسې نه راته دوړ وشي د خاورو شي ګنده نه شي نو داسې عمل په مونځ کې کول دې سره مونځ مکروه کېږي. دا ناخوښه عمل دی د مونځ ثواب دی کمیږي. او درېیم نمبر چې کوم زمونږ دی نو هغه دا دی چې کپړو یا وجود سره لوبې کول. د دې به څنګه لکه تاسو وګورئ بعضې کس راشي نیت وتړي او لګي کله داسې لیکي ګوتې کله لمنې سموي کله لګي دا ځای ګري کله سر ګري نو داسې عادتونه په مونځ کې کول هسې بېسه دې سره مونځ د مکروه کېږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. ستاسو به روزګار کېږي. ډېر ملګري تاسو به وګورئ چې خلک عجیبه عجیبه عادتونه کوي په مونځ کې. ته به نه وایې چې دا مونځ ته ولاړ دی مونځ یې فاسد شوي مې مات شوي مې ختم شوي مې هغه ته پته نه لګي او هغه وایي زه مونځ ته ولاړ یم. لهذا د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي. څلورم نمبر زمونږ چې کوم مکروه دی هغه دا دی دا مونږ په مفسداتو کې ویلي دلته دا مکروه تحریمي دی چې په داسې کپړه اچول چې دونه کمزوري وي یا دونه سقا وي یا دونه بېکاره وي چې ته یو مجلس ته پرې نشې ورتلی. خلک ناست دي هلته لګیا دي ګپ شپ لګوي او ته د هغې مجلس ته نشې ورتلی. کپړې دې داسې اچولي چې ځان پرې درته بدې ښکاري. په داسې کپړو کې مونځ کول دا مکروه دي. لهذا د دې نه ځان ساتل پکار دي. تاسو وګورئ مونږ چې کله غم ښادي وي واده وغیره یا څوک چکر لګي ملګرو سره نو څونه بهترین کپړې اچي نو د الله جل شانه د دومره لوی عبادت ته ودرېږو نو بیا هم بهترین کپړې اچول پکار دي چې کومه اعلی کپړه وي په کور کې ښکلې پاکه کپړه وي. کم از کم که یو بعضې خلک غریبانان دي نو چې پاکه خو وي که نه غریبي بیل څیز دی او خیرنوالی او پاکوالی دا بیل څیز دی. په دې وجه خیر دی کمزوري وي خو چې پاکه وي چې د یو چا وس نه کېږي چې ښه کپړه والي نو خیر دی کمزوري وي خو چې پاکه وي ښکلې بهترین پاکه ساګۍ ځلې شوي. په دې وجه د دې نه ځان او دا مکروهات دا د زنانو دپاره هم دي او د سړو دپاره هم دي. دا خبره یاد ساتئ څوک چې دا ګوري دا د زنانو نه د سړو. د دې نه علاوه پنځم نمبر چې کوم زموږ مکروه دی نو هغه دا دی چې په خوله کې د روپۍ برابر څه څیز اچول او مونځ کول. لکه یو سړي په خوله کې سره واچول هغه د یو روپۍ برابر دی. لکه تاسو مخکې دې نه اوس خو نشته خو هغه د سرو هغه سره روپۍ به وه او پخوا به د سرو سپینو زرو راسې دراهم وغیره نو چې دونه څیز چې د دې روپۍ برابر وي کومه چې د اوسپنې روپۍ او خوله کې دې اچولي یا د روپۍ خوله کې اچولي او ته لګیا یې مونځ کوې نو دا مکروه دی. دا لږ خو په خولې د الله جل شانه تسبیحات دی سبق به وي نو په دې وجه مونځ خرابېږي. او شپږم نمبر چې کوم دی نو هغه د سړو سره تعلق ساتي. هغه دا دی چې د سستۍ یا د بې پروایۍ د وجې ټوپۍ نه په سر دا وګورئ بعضې علماو لیکلي دي چې کله یو انسان سرتور سر مونځ ته ودرېږي او دا د ده روټین وي نو د دې مطلب دا دی علماو ډېره سخته خبره لیکلې ده بعضې کتابونو چې دې د الله په مخ کې بدماشي کوي. نعوذ بالله الله جل شانه دې موږ د دې نه وساتي. خو هر وخت یا د سستۍ د وجې یا د بې پروایۍ د وجې چې مړه زما ویښته خرابېږي او زه اوس ټوپۍ په سر وم لکه بعضې هلکان داسې وي ویښته مخکې سټایلش پرېږدي وي نو ټوپۍ نه په سر وي بیا مې ویښته خرابېږي او راشي مونځ وکړي او ځي نو په دې وجه ټوپۍ نه په سر د سستۍ د وجې یا د بې پروایۍ د وجې دې سره مونځ مکروه کېږي. لهذا د دې نه ځان ساتل پکار دي. د دې نه علاوه دا اووم نمبر چې کوم دی نو هغه زمونږ مکروه دا دی چې زمونږ مونځ خرابېږي. لکه سړي له میچاځې ورغلي او دې لګیا یې مونځ کوي. لکه بعضې خلک به تاسو ووینئ چې تاسو میچاځو زور ورکړي چې په داسې حالاتو کې مونځ کول چې اودسمان دې ډېر سخت درغلي نو داسې کول نه دي پکار. لهذا مونځ خرابېږي چې چا کړي اور خبر چې هغه خو پې داسې کړو د مکروهاتو خیال دې نو ساتلی د مباحاتو دې نو ساتلی د واجباتو دې نو ساتلی سنت دې نو ساتلی. لهذا ستا مونځونه قبول شوي دي او که قبول شوي هم دي نو کمزوري دي کمې درجې دي هغې ته بې ته نشي رسېدلی. په دې وجه ځان ساتل پکار دي. زمونږ چې کوم اتم نمبر مکروه دی نو دا بالکل خاص کر د سړو سره تعلق ساتي او دې کې بعضې زنانه هم دوکه کېږي. لکه بعضې خلک تپوس کوي لکه مخکې ورځو کې هم بعضې کسانو تپوسونه کړي چې یاره جي دا زنانه هم تپوس کوي چې
مونږ سر بوته کو او مونږ کو نو آیا دا بوته کول چې دي نو دا مکروه دي زمونږ لپاره کنه نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې داسې سړی چې دا غي غټ ویښته وي او هغه د دې وجه دا ویښته داسې راټول کې او دلته کې بوته کلکو لکه یا اوس چې کوم دا خلک دي دا الکان دي نو د ویښتو ته دا ریبن اچي اوس نوې سټایل روان دي تاسو به ګورئ نو د ویښتو ته ریبن اچي نو که چېرې یو الک دی یا سړی دی دا غټ ویښته دي او هغه ویښته راټول کې داسې بوته کې او بیا مونځ کوي نو دا مکروه تحریمي دی په دې مونځ خرابېږي مونځ نه کېږي او د زنانو دپاره خو پکار دي چې هغې ویښته بوته کې کلک مضبوطي وتړي او بیا مونځو کې ځکه چې ویښته یې نه ښکاري د زنانو ویښته ستر عورت دی نو د زنانو دپاره دا خبره چې دا نشته هغې به ویښته بوتی کوي بوته به کوي ځان به پټوي ویښته به پټوي او سړي به بوته دا نه کوي د ویښتو نه بوته کول او مونځ کول د سړو لپاره دا مکروه دي د زنانو لپاره مکروه نه دي هغې به ځان پټوي نو هغې پکار دي چې ویښته راټول کړي او ویښته پټ کړي او بیا مونځ وکړي د دې نه علاوه نه هم نمبر چې کوم زمونږ مکروه دی نو هغه دا دي چې په لاس سره کاڼي وغیره د سجدې د ځای نه لټول لکه دا د اسلام ابتدایي بعضې مسله وه په عربو کې به داسې کار و چې مدینه منوره کې هغه ځمکه خو داسې غرڅنیزه شان ځمکه وه د غرونو ځمکه وه نو هغه چې کله او داسې زمونږ د دې په شان مسجدونه وغیره هم نو پاک سپاټ چې ټایلونه پکې لګېدلي یا اوس چې کوم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم چې اوس کوم حالت نو داسې مسجدونه هم نو چې لکه پاک ساګو ټایلونه وغیره یا فرش و پکې نو صحابه براله او بدل الام ځمکه ونه په هغې باندې نري نري کوټکاڼي پراته نو روایاتو کې راځي چې یو پیره چې ځان ته پاک چې بالکل سجده نشي لګولی خوږی دی یو پیره د دوړو دی مخلي د دې نه ځان ساتل پکار زموږ چې کوم لسم نمبر مکروه دی نو هغه دا دی چې د په مونځ کې د ګوتو نه ټپونه وکړل دي سره مونځ مکروه لکه یو سړی راغی نیت یې وتړو بیا لګیا دی نه ټپونه وباسي بلکې دا مکروه کېږي او چې کله دا عمل کثیر ته ووړي لکه ته رالې مونځ ته ودرېږې او ته لګیا د ګوتو نه ټپونه وباسي او بل کس راغی خو وایي چې دی هسې ولاړ دی مونځ ته خو نه دی ولاړ نو دا بلکې فاسد دی سره مونځ دی عمل کثیر وي دی سره مونځ هم فاسدېږي او دا مکروه تحریمي دی د ګوتو نه ټپونه وغیره په مونځ کې وکړل یا په یو لاس سړي وباسي داسې کې نو دا بیا هم مکروه جوړېږي یا په خپو د خپو نه خلک وباسي بعضې خلک دونه تجربه کار وي چې په مونځ کې ولاړ او د خپو نه ټپونه وباسي ګوتې ولا نه ولي او د خپو نه ټپونه وباسي نو دا مکروه دی لهذا دا میل کول پکار د دې نه علاوه زمونږ چې کوم یو 19 نمبر مکروه دی چې مونځ کې زمونږ خرابېږي نو هغه دا دی چې په لا باندې لاسونه وصل او مونځ کول لکه څنګه یو سړی راغی نیت یې وتړو او بیا یې لاسونه داسې کېښول او یا یې په تشو باندې داسې لاسونه کېښول کېږي که دا نه وکړل او که دا سړو وکړل د دې نه علاوه 12 نمبر چې کوم زمونږ مکروه دی هغه دا دی چې د قبلې نه مخ اړول لکه په مفسداتو کې پاکاره مفسداتو کې مونږ ویلو چې کله د قبلې نه تو سینه واړې بغیر ورته مونځ مکروه کېږي د دې نه علاوه چې کوم زمونږ 10 نمبر په مونځ کې د سپي په شان کېناستل لکه څنګه تاسو وګورئ دا سپي چې کله دا شاتنې دوه خپې دا راټولي کړو دا مخکینۍ یې داسې دوه نیغې کړي په مونځ یو سړی داسې په تحیاتو کې کېناست دا لاسونه یې داسې کړي او نیغ داسې ناست دا خپې داسې نیغې نو دا خبره یاد ساتئ دا مکروه دی ها د دې نه ځان ساتئ تاسو وګورئ بعضې ملګري هغه اکثر داسې کوي چې مونځ کې دا خپې داسې ودرولي په تحیاتو چې ناست دي نه ما خو تاسو ته ویلو سنت خو دا دی چې ښې خپه به ودرې او ګسه خپه به سم دی او کېناندې نو په دې وجه دا مکروه دی د سپي په شان د ناستې نه دغه مراد دی د دې نه علاوه چې کوم زمونږ 14 نمبر مکروه دی نو هغه دا دی چې د چا مخې ته سجده کول څنګه لکه یو سړی ناست او تا ته مخ دی او ته راغې مونځ کوې او د هغه ته مخامخ سجده لګي او دې کې تاسو یو خبره یاد ساتئ که بعضې وخت کې امام سلام واړی او مخې ته مقتدیان وي نو امام چې کله خپل مونځ پوره کړي نو بیا راته شي دعا کوي نو بعضې مقتدیان مونځ کوي خو ګورئ دقې نه دا نه دي مراد ځکه امام خو هرکلي دپاره اکثر په سیډ ناست وي نو چې کوم سړی داسې په سیډ ناست وي یو سړی مونځ کوي نو دا خیر یا دا یو سړي شاته او تی شاته مونځ کوي نو خیر دا هېڅ خبره نه ده منه چې کومه راغلې نو هغه بالکل داسې مخامخ چې یو سړي ته مخامخ ناست وي او تا ته مخامخ ودرېږي او سجده کړي دې کې د شرک هغه شعبه شانتې راځي لکه هندوان وغیره چې کوم دي دوی بت ته سجدې کوي ځان ته مخامخ کړي نو دې کې دغه مسله راځي په دې وجه نن لپاره چې کوم زمونږ مکروهات دي نو هغه څو هغه 29 او مونږ ته 14 انشاءالله 15 به سبا وایو دا پارت 1 پارت 2 به انشاءالله سبا وایو د نن لپاره دا کافي دی الله جل شانه دې نیک عمل کولو تاسو له مال په توفیق راکړي دا زده کړئ یاد کړئ
او دا ویډیو زما د ثواب په نیت خلکو سره شیر کړئ، ستاسو هم ثواب کېږي، زما هم کېږي. دا د علم یو باب دی، الله به د زور او برکاتو نه زیات ثواب درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.